چپټۍ یې ودرېدې د کندهار ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د خواجه ملک د سیمې یم. نوم یې یاقوت دی. دا اناردانه موږ هلته مارکیټ ته ځو، بیا د مارکیټ څخه انار رانیسو، راوړو یې دلته کور ته. بیا که کوچنیان دي که نر دي که ښځې دي، معنا مثال ټول په اخته یو. دا بیا کور ټکوو، په خواري اخته یو، هلته یې په صافیګانو کې ټکوو، بیا په دې زرنج کې اچوو، راباسو یې پر دې ټاټو باندې تقریبا 5 ورځې 6 ورځې 7 ورځې داسې هواره یي. بیا له هغې وچه سي، بیا راټوله کړو، بیا په زرنج کې اچوو، ګونۍ ته یې وړو بازار ته. بازار ته چې مو یوړله، بیا هلته په مارکیټ کې خرڅوو وروره. هلته چې بازار ته چې بیا مو دا دانې چیرې یوړلې بازار ته، بیا هلته زموږ دکانداران دي د افغانستان دي، بیا پاکستاني تجاران دلته راځي. نو د افغانستان دکانداران دي، دا زموږ سره نیسي، بیا پر هغه پاکستاني تجارانو باندې خرڅوي. پاکستاني تجاران یې بیا اړوي، پاکستان ته اړوي دورې، نو بیا هلته خرڅي. خو اوس موږ ته فلحال تاوان کوي. دا مثال نن ما خپله نن وړې وه، موږ ورته وایو چې دا مثال ولې دا رقم دی، خو زموږ خواري موږ نر او ښځې ګر په اخته یو، دا څنګه کار دی؟ او موږ ته خواري هم نه باسي، تقریبا 7 ورځې ماواره کړي. دی راته وایي چې دا مثال پر دروازه باندې یا د پاکستان حکومت یا د افغانستان حکومت مثال مسؤل ور کړی دی. هلته دغه اناردانه چې موږ د پاکستان پورې رسوو، تقریبا په 1800 په 1900 روپۍ باندې موږ ته من تمامیږي. نو چې موږ هلته بیا خرڅوو، نو دغه خپلې روپۍ بیا نو په برابرولی. دې موږ دونه تاواني کړي چې زه درته وایم چې دا د معنا موږ راوړو تقریبا ګر کور په اخته یو، 10 کاسه 11 کاسه د نر او د ښځه ګر په میل په اخته یو. موږ ته په 8 ورځې کې دا 7 ورځې دلته هوارې دي. ما یوړله تقریبا نن مې 80 منه یوړله، 8 روپۍ نه دي راته ګټلي، هغه د جیب مې هم خپله خواري عیب کړلې د پالتو. دا باید موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه محصولات را باندې کم کړي. محصولات کم کړي، زموږ مال په فروش ورسېږي، موږ ته هېڅ خواري نه پیدا کېږي او نه خواري راته کاږي. که موږ څه هم خواري وکړو، دلته خپل کوشش وکړو، مګر چې هلته موږ بازار ته خپل مال یوسو، خواري نه راته وکاږي، بېرته د هغه ځای څخه تاواني راسو. د افغانستان حکومت باید دا راته وکړي چې وروره موږ ته محصولات ارزانه کړي، کم کړي وروره. زموږ میوه، زموږ مال په فروش باید ورسوي. موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو.